بیا د دوه جهان د سردار د انبیاء د سردار سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان پیدا کری تاسو یقینو کہ دا دومره لوی اعزاز دی چې مخکینو امتونو الله کریم جل جلاله ته جړاګانی کړي دي چې خدای پاک هم د نبی آخر الزمان په امت کې راوړل مگر علی ته شرف او عزت نه دی ملو شوی هم جړاګانی نه وکړي هم الله په مخ کې د عزت او شرف راکړ چې خپل خاص کرم را باندې وکړ خپل خاص مهرباني را باندې وکړه چې راغلی په موږ د ټول اخري چې مدینه منوره کریم آقا خاتم النبیین دی چونکې دا د ستمبر میاشت ده او د ستمبر د میاشتې په 9 تاریخ باندې الله کریم جل جلاله د اهلیان پاکستان سترګې د حضور جناب اوچتې کړي دي 6 ستمبر خو موږ ته پته یې چې یوم دفاع ده غازیانو شهیدانو ته سلام پیش کوو او په سرکاري سطح باندې ځای په ځای باندې پروګرامونه وشي خو افسوس دا دی چې 7 ستمبر نه سرکاري طور باندې لمانځل کېږي حالانکه اصل ورځ چې دا د پاکستان د بقا او د پاکستان لپاره د فخر ورځ چې دا 7 ستمبر دی چې په کومه ورځ باندې قادیانیت الله ذلیل او رسوا کړ او د اسلاف العظیم ته کامیابي ورکړه او د دې ملک په آئین کې او په قانون کې قادیانی خاصه مرتد او ملعون او خود دې ملک په آئین او قانون کې مګا الله کریم جل جلاله رسوا او شرمنده کړ نو دا خاتم النبیین د دوه جهانو د سردار داغي مبارک او خاطر الله موږ عزت درکړه چې موږ راغلي ټول اخري امت د ټول اخر نه دی او د دنیا باندې رسم نه دی د دنیا باندې رواج نه دی چې یو ځای کې نمبر ولاړ دي خلک په نمبر باندې دي چې کوم اخري سړی راشي هغه په اخره کې ودرېږي دا نمبر په اخره کې راځي الکه سجل لې دا بلونه جمع کیږي قطار لګېدل دي څو اول راغلي دي دا اول دی څو ورست راغلي دا هغه پسې ولاړ دي دا سړی به نمبرې کوي خلک به نمبرې مکه شاته ودرې ورست راغلي ورست نمبر دی او د حضور خاطر په الله باندې دومره ګران دی زماد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا برکت دی چې حضور فرمایي چې اگر چې زما امت د ټول اخر کې راغلی دی او کریم آقا مبارک قسم خوړلی دی چې تر هغه وخت پورې به یو نبی جنت ته نه داخلېږي چې تر څو زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنت ته نه داخل شوی او د یو نبی امت به جنت ته نه داخلېږي تر څو چې زما امتي الله جنت ته نه داخل کړي حضور فرمایي نحن الاخرون السابقون موږ راغلي د ټولو اخرنیو خو په اجر کې جنت په دخول کې د الله کریم جل جلاله د خصوصي کرم د هغې په حصول کې موږ د ټولو نه اولنیو دا برکت د حضور علیه السلام مبارک دی نو هغه محبوب علیه السلام چې موږ ته کوم دین راوړی دی د هغې په موږ باندې عزتمندو ډېر لوی حقوق دي د محبوب علیه السلام په موږ باندې ډېر حقوق دي که موږ دا ژوند په لهولام کې تېر کړو او دا ژوند بې مقصده تېر کړو یاد ساتئ قدردانو بیا ډېره لویه ورځ را روانه ده په دې وطن باندې وګورئ 50 کاله وشو د اسلام په نوم آزاد شوی دی خو تر اوسه پورې د دې په یو فټ ځای باندې اسلام نشته او د هغې مونږ ټول حالات ګورو چې دا نن حالات دومره بدم نه رالی چې دا نن حالات وګورئ هر چا چې کوم دی په بجلو په وړو په چینو په دې څیزونو پسې وجړل خلکو خودکشي وکړې د هغې وجه هم دا ده چې وطن خپل مقصد پرېښی دی مقصد چې و لا اله الا الله محمد رسول الله دا د چا په خوا کې چې ناست دی د عاشق صادق حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه او حاجی سید تورنزو مجاهد اعظم چې دا زموږ استادو د مشرانو ورسره جهادونه کړي دي د انګریزانو د وطن اوښتلي نو هغې دې دپاره ملک نه آزاد کړی چې د یو غلامانو نه به آزاد شو د نورو په غلامۍ نه به ځان وردن نه کړو هغې دې دپاره آزاد کړی چې وطن نه به انګریز لرې کړو په دې وطن به د حضور علیه السلام د دین جنډه بلنده کړو پخپله به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان وسوي چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان وسوي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان وسوي ځکه قدردانو وخت مختصر دی د جمعې ورځ ده چې کوم مقصد دپاره راغونډ شوي وو لږ وخت وړاندې چې کومه خوشحاله راغلې وه کوم تکلیف دې حالت راغلی وه چې په هغې کې ډېر ښکلي او ښایسته ځوانان چې دي هغه دنیا نه لاړل محترم ډاکټر سهیل صاحب او عارف
دواړه ځوانانو او ښایسته ځوانۍ وې او هغې چې کوم دی په هغې کې د دنیا نه رخصت شو. الله کریم دې له واقعینو ته صبر جمیل نصیب وګرځوي. او بیا چونکې مسله چې هر څومره زیاته شوه د هغې لپاره د روغوالي او د هغې د صلح چې دی دا کوشش پکار وي. الحمدلله هغې کې ملګرو کوششونه وکړل، د خصوص زما چې کوم چې کشر ورور دی لطیف احمد صاحب، الحمدلله موږ ورته یو ټاسک ورکړو، هغه پکې د زړه نه کوشش وکړه. الله کریم جل جلاله هغه معامله خیر ته راوسته. قدردانو یوه خبره ځان سره یاده وساتئ، مونږ او تاسو اکثریت چې دنیا کې په لانجو باندې اورو د ډېرو وړو وړو خبرونه اورو. وړې وړې خبرې ځان ته د غیرت راونیسو، حالان کې د غیرت ډېرې غټې غټې خبرې وي، په هغې کې مسلمانان من حیث القوم بالکل غیرت نه کوي. غیرت د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دپاره ډېر ضروري دی. په هغې کې من حیث القوم د حضور علیه السلام امت او بالخصوص اهلیان پاکستان بالکل ګوده پراته دي. چې کومو خبرې د غیرت نه وي په هغې کې مونږ ډېر غیرت اوچتو. زما محبوب علیه السلام فرمایي غیرتمند دا نه دی چې یو سړی در باندې ګزار وکړي یا در باندې یو بده او یو سپکه سپوره خبره درته وکړي او ته هغه له ډایرکټ جواب ورکړي، پړک کې وباسې، ټوپک ورپسې راوالې، کوتک ورپسې راوالې، سر ولوران کې. دا پهلواني نه ده. حضور پر فرمایي لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. دا یقیني خبره ده چې چاته زما جانان مبارک پهلوان وي هغه په حقیقت کې پهلوان دی، چې چاته زما محبوب علیه السلام غیرتي وي هغه په حقیقت کې غیرتي دی. حضور فرمایي چې دا پهلوان او طاقتور نه دی چې هغه ډایرکټ خپل بدل واخلي او د پړق په ځای باندې دوه پړقه ورکړي لکه مونږ چې څنګه جوړه کړې ده. حضور فرمایي چې د غصې په وخت کې څوک په خپل ځان باندې قابو راولي او غصه وڅکي او دی چې کوم دی په ځان باندې قابو راولي، حضور علیه السلام مبارک فرمایي اصل طاقتور او پهلوان دا دی. زمونږ په نسبت باندې څوک دی مونږ وایو دا بې غیرته دی، داسې ده که نه ده؟ وګوره جواب یې ونه کړ، وګوره فلاني وله پړک ورکړ د هغې جواب یې ونه کړ، وګوره فلاني ورته تیزه خبره وکړه کنځل یې ورته وکړ، د په مقابله کې ورته کنځل ونه کړل. او بیا عزتمندو یو معامله ده جوړه شي نو بیا اکثر داسې وي په هغې کې نسلونه هم لاړ شي، خاندانونه هم لاړ شي، یو تباهي جوړه شي. خوش قسمت هغه خلک دي چې هغې بیا هم اسلام ته کښېني، او خوش قسمت هغه خلک دي چې هغې صلح ته او هغې عفو ته کښېني. زما محبوب علیه السلام مبارک قسم خوړلی په دریو خبرو باندې چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قسم خورم. یو په دې حضور قسم خوړلی دی چې څوک د الله په نوم باندې ورکړه کوي، د الله په نوم باندې عطا کوي، صدقات کوي، خیراتونه کوي، غریبانانو مدد کوي او د الله په نوم باندې ورکړه کوي. زما محبوب علیه السلام قسم خوړلی دی چې زه قسم خورم چې د مال کې به الله کمې رانولي چېرته، په دې باندې به د مال سیوا کېږي. او یو هغه انسان باندې محبوب قسم خوړلی دی چې څوک لګیا وي او هغې سوالونه کوي، هغې سوالونه کوي او کوڅه په کوڅه او چم په چم باندې ګرځي. حضور فرمایي چې زه قسم خورم چې د دې سوالونو باندې به الله د محتاجي ختمه نه کړي، دی به همیشه محتاج ګرځي. نن سبا تاسو وګورئ نو څوک بازار کې سړه ده، د حالات خراب دي، دا نوی ما خلک بلد دي د دې خبرو، دې ته پروفیشنل وایي چې د هغې کار دا وي ښه مزېدار کار کولی شي چې چېرته لاړ شي مزدوري وکړي، خو کوي نه، چې چېرته لاړ شي د خپلو لاسو طاقت الله ورکړي وي، یا خو هغه سړی وي چې هغه معذوره وي، هغه بالکل محتاجه وي، نو د هغه سره خو مدد کول بیا شریعت چې کوم دی څه کړي دي د هغې ډېر لوی الله او د هغه د رسول د هغې ډېر لوی فضایل بیان کړي دي. د یو نادار او د یو مسکین او د یو یتیم مدد کول یو هغه دي چې هغې ټیک ټاک دي، لاسونه پې ځوانان دي خو هغه بلد شوي دي په دې باندې چې راشه په تیاره باندې ګرځه، په چوکونو کې او خلکو باندې ګرځه، پیسې راغونډوه. یاد ساته دا انسان که ډېر هم څه حاصل کړي، محبوب علیه السلام فرمایي چې د محتاجي به په دې باندې ختمه نه شي. او بل قدردانو هغه کس حضور فرمایي چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې قسم خورم چې څوک د الله د رضا دپاره باوجود د طاقت نه د الله د رضا دپاره چاته معافي وکړي، مونږ وایو که معافي وکړه نو د ده عزت به کم شي. داسې ده که نه ده؟ خلک به وایي چې وګوره مړې ته شوی و بدل یې وانه وسته، خلک به وایي چې وګوره ظلم ورسره شوی و او دا داسې بې غیرته دي چې دوی معاف کړو. زمونږ په نس باندې دا څه ده؟ زمونږ په نس باندې دا د شرم خبره ده، دا د عار خبره ده. او پښتانه سره په دې وجه باندې غرق شو چې د شرم خبرې چې کومې دي هغې ته شرم نه ښکاري، خو
چې کمی ندی هغه ورته شرم ښکاري. نیکه مبارک به فرمایل وی عجب اسمان دی عجب تاویږي، عجب دوران دی عجب تیریږي، او بالا نشین شد قد اغوستونکي شاهان بې ابله سرتور ګرځېږي. او ادب د پلار په زوی کې کم شو، زوی هم د پلاره نه خوشحالېږي. او لور پرې څپېړې د مور د لاسه، مور هم د لور په اور سوځېږي. او استاد شاګرد خوښ سره نه شو، د یو د بل نه په زړه ډولېږي. سوړ شو بازار د اخلاص خلقه، بازار د فسق او فجور ګرمېږي. او نوم د سیالۍ او پښتو شته دی، نوم د سیالۍ او پښتو شته دی، ولې په کړو یې څوک نه پوهېږي. او مولا د بادشاه محمد امین الدوران ناظر پرې خلک پوهېږي. عزتمندو چې سوچ وکړئ، محبوب علیه السلام فرمایي چې باوجود د طاقت نه یو انسان د الله د رضا دپاره څوک معاف کړل، موږ وایو عزت یې کم شو. موږ وایو مړه داسې عجیبه کار یې وکړ، خپل بدن یې وانه رسته. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قسم خورم چې په دې باندې د دې انسان عزت کمیږي نه، د عزت به الله نورم سیوا کوي. په دې باندې په ایمان راته ووایه چې د چا عزت الله او رسول سیوا کوي د مخلوق یې کمولی شي، چې ټول راجمع شي په الله په یو ذره نه کم کېږي، یو دومره ذره نه نشي کمولی. په دې وجه باندې خپل ذهنونه صفا کړئ. دنیا ډېر مختصر ژوند دی، ډېر مختصر ژوند دی. او په دې مختصر ژوند کې خپل ځانونه په داسې معاملاتو باندې مه اړوئ چې په هغې کې بیا ستاسو نسلونه هم هغه قهر و غضب کې چې کوم دی مبتلا وي. دې څو ورځو ژوندون کې خپل د خپلو بچو د خپل دین د خپل محبوب علیه السلام په غلامۍ کې تېر کړئ. دا څو ورځې ژوندون دی، او نن که نن دی او که سبا دي، سترګې پټېدونکي دي. عاشق صالح ته فرمایل وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د دې سبا به نه وي دا سودا، کومه سودا چې د نن دا کومې ساګانې چې الله نن راکړي دي دا غنیمت دی. که دا مو خیر سره تېرې کې هېڅ پته نه لګي. زموږ په وړاندې ځوانان لاړل، دا نه ده چې زموږ به سپین ګیري کېږو بیا به حالت دې ته رسېږي. ځوانان زموږ په وړاندې باندې لاړل، او هغوی چې کوم دې څه چلو شو د هغوی په ځوانۍ کې هغوی د دې دنیا نه لاړل. ماشومان لاړل، د مرګي نارې هر دم دي که پوهېږې، کور ته تلل په هر قدم دي که پوهېږې، دا ځمکه چې پرې ګرځې فراوانه، دا مخونه د عالم دي که پوهېږې، او که د کل جهان خادو باندې سر وي غافلان اخته په غم دي که پوهېږې، او دولتونه خزانې د غافلانو همګي مارو لړم دي که پوهېږې، او د محمد امین ویل د خدای په فضل د زخمي زړونو مرهم دي که پوهېږې. الحمدلله چې کوم دواړه خاندانونو مرتضی صاحب ناستې دی او محمد زمین صاحب دي چې د هغې چې په خپل میانځ کې کومه خوشحاله راغلی او ډېره افسوسناکه وه، ډېره افسوسناکه وه. حقیقت دا دی چې زموږ زړه د دې دواړو ځوانانو سره انتهایي دردېدلی. د ډاکټر صاحب سره خو ملاقات نه و شوی، خو چې نوم مو واورېده او پیشه مو وله، او همدارنګې عارف چې و هغه سره خو اکثر دلته کې چونکې د دې علاقې وو، نو دواړه ډېر ښکلي ځوانان په هغې کې لاړل، میین ته لاړل، او ډېر مو زړه دردېدلی و، او ډېر د زړه نه مو الحمدلله په هغې کې کوشش وکړ. الله پاک کریم جل جلاله کرم وکړ، او الحمدلله هغه روغه هغه صلح فی سبیل الله هغې یو بل ته الحمدلله معافي وکړې. دواړو خاندانونو د مخکې ژوند چې دی د هغې فیصله وکړه چې موږ په هغې دا دښمني دا چې کوم دی نه دې راوغواړو، او په دې کې دا معامله ختمول غواړو. الحمدلله دواړه زه وایم د داد مستحق دي چې هغې هغه خبرې وروستو ونه غورځولې او هغې ته یې وکېښوده. الله پاک دې وکړي چې دا کوم تکلیفونه رسېدلي دي چې د دې په عوض کې الله پاک والا ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي، او موږ او تاسو الله په دې لږ او مختصر ژوندون کې د داسې قسمه کشالو او تکلیفونو نه وساتي، او بیا الله پاک هغې خلکو نه ډېر اجر ورکړي. د صلح خلک ډېر کم دي، هر څوک تماشه کوي. یاره پرېږده چې په غم باندې واوړي چې موږ یې تماشې کوو. داسې خلک چې هغه په روغو کې په صلحو کې خپل ټایمونه وقف کوي، چې دا ډېر لوی عبادت دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راوي کړ. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا مبارک فرمایي چې حضور علیه السلام مبارک نه د روغې د جوړې د صلحې چې کوم فضیلت اورېدلی و، دی مبارک فرمایي چې زه د دې خپل حضور مبارک فرمایي چې په دغې مسجد نبوي کې د اعتکاف نه بهتر ما ته دا عمل ښکاري چې د مسلمانانو د روغې او د صلحې او د جوړې دپاره زه هغه اعتکاف نه لاړ شم بهر ته، هغه صلح او روغه او غمه ډېر لوی فضیلت دی. الله کریم جل جلاله دې هغې خلکو له چې چا په دې صلح کې منډه والې ده، د چا پکې د زړه نیکې ارادې وي او چا پکې منډې والې دي، الله پاک دې هغې ټولو له اجر ورکړي. او چې کومو دوستانو
नंदलता बदेसो के मौका बांधे जमूंगा मुश्करान और इन वालान का दलील बोला और बड़े मुबारक मौका बांधे शरीफ अल्लाह करीम जल्ल जलालहु दी अमीन बेहतरीन अजरुना सेलियो बल्ले वर्गी जमा बाने दुआ के अब बजदत दा मंगरी रावाड़ा खुदाए पाका ये दोनों दोस्तान रड़े रजर वर्गी और अल्लाह करीम दा सुना सलावा थोड़ा अल्लाह दा कबूल की चाचा दुश्मन है खुदाए दुनिया में बदे ताला बना दे सब ने खुदाए पाका को बोले जवाब को सादे खुदाए खैर और रहमत फैले दुनिया के लिए और अल्लाह खैर करे खुदाए पाका को रसूल के जुड़े होके और अल्लाह हम दुनिया के लोगों रसूल के दूर के पल्ले बंद गए तो उतार दे रब्बुल हबीब अलैहि सलाम नबी के मंत्र उतार दे दुनिया बड़े सख्त हालात में खुसूस जरूर वफा वतन पाकिस्तान वाले मुश्किल हालात में गिर दे जब तो के फायदे वाले हालात में बाहर गए खुदा गरीब मकान वाले पर रहम के खुदा के सख्त हालात में दे जालिमान और दे जायान और मनाना और दे मगरिब का गुलामान और दे कादियानियत का गुलामान और खुदा आजाद के और या अल्लाह करीम ने वतन ला इस्लाम को बामान मर्जन और गरीब वतन वाले नरम खबर के खुदा तबा के अमन कायम के या अल्लाह मुसलमानों द माल इज्जत आबरू और जान हिफाजत के या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जिन्हें असलाफों को निज़ाम इस्लाम का पारा बड़े बड़े में सभा करे और तकलीफों ने तेर कड़ी जेलों ने तेर कड़ी अंग्रेजान खिलाफ जो कब्जे जिहादों ने कड़ी तो खुदाया दे न पार कड़ी पाकिस्तान और इस्लाम अलवी पाकिस्तान के बदे इस्लाम द निज़ाम खुशबयानी पाकिस्तान के बदे अल्लाह ताला रसूल द दीन खुशबयानी भी और हुदूद अल्लाह पर नाफिज हुई इस्लाम मुताबिक वखलत बल जो कब्जे सरगाई ज्वन दे रही अफसोस दादे चनन आगे निज़ाम तबद्दु ने निवल शवी नन आगे निज़ाम तमखता मुकम्मल तौर बांधे खलक बलाट का यो तारुना आगे निज़ाम ने बड़ी खुदा लगा से ना अहल को होंगे वो साथे वे इस्लाम को आप बांधे वजन खलक दे वतन लवर के और खुदा दे कुरान खानदान को तो बोला तो तकलीफ से दे बेवस के बेहतरीन नवर के और या अल्लाह ताला मगफिरत नसीब की और जिकोम जमुगा मंगरी जमुग दोस्तान का की शुरू की और कबूल की याद में दुश्मने बदे हुए कहर गज़ब की मुब्तला दी खुदाए पाका तब के खैर असबाब बराबर के और या अल्लाह खैर और रहमत फरिश्ते को मिल के और या अल्लाह दे रोगे और सुन होगे और इस मुबारक दबा और या अल्लाह दे जुमला मुकादमी व रसूल हबीब अलैहि सलातो व सलाम जो इस दुनिया आशिको और मुबारक दी खिदमत करे खुदाए रज़ा ना जवाब शरीफ नदी मकरम कर दे तसव्वुफ सुलूक दाए इरफान और जिहाद अजीम मरकज़ कर दे या मैं खुदा पाक कामयाब के सुपर मुतालिकीन मुहिब्बीन फैज़ान जहां खैर बता के हर इस मशरफ के और साथ है हमारे जवान के साथ है उनके को आखिर खातिमा में ईमान सरा के ईमान सवाल मुसाते सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना